حدثني عمرو بن ميمون أن أخبرني عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان سكيما يميز بن حاتم وكان ويل إلى مرض المدينة نزلنا صبر وكان صبر إلى مرض مكة نزلنا عاوية فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجينا لنسأل الله موحدا فنزلنا عاوية بمكة فما بين حدود ساعة الأرض لعلي نسوق لبيتي فخرج لي قريب من النهار فلقي ومعه جاري فقال يا ابا صفوان ما هذا وعكر فقال هذا الدم فقال له جاري على حركه في مكه آكلا وقد رويت صدقه وضعف عنكم تنصرونه ويعينهم اما والله لولا انك وعبد صفوان ما لزم الى انك سالما فقال له صدق وتعصبت عليه اما والله ان كان بهذا لا عنك وهو اشد عليك من طريقه اعلام المدينه فقال له بيت لا تسمع قولك يا شر على بالحكم سيد الهدواني فقال سعد لما عبد يومي والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم قاتلوك قال لماذا قال لا ادري فرجعني ذلك وبيت نزعا شديدا فلما رجعوا بيت الى اهل مريم صفانا الم ترى ما قال عيسى الم ترى ما قال عيسى قال وما قال لك هذا عبد صلى الله عليه وسلم فقلت له بمكة قال لا أدري فقال أمية والله لا أخرج من مكة فلما كان يقول استكبر بجد الناس فلا يدرك وعيه فبينه ويسجد فأتاه الجنة فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخللت وأنت سيد أهل الوادي تخللت معك فلن يزل فيك رجال حتى قال أما إذا أردتني فوالله لأكثرين أجل الرعيل بمكة ثم قال أمية يا أبا صفوان جهزي فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك يستريبي ما لا يستريبي ما لا وأرضي ونسيت معه إلا قريبا فلما خرجوا إلى ما لا ينزل منزلا إلا عقلوا العير فلم يزل ذلك حتى قتله الله ببدر. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ببدر ما ویلو چې غزوه او شهره مقدمه لري هغه کول مقدمه من يقتل ببدر نو د دې بدر مکمل واقعات او قصص بلازي خو یو ځای نه لکه د قصو کتاب نه دی بیان بټول درته کوم په دې دی ان شاء الله نن چې امام بخاری کوم باب قائم کوم څه به سره چې نبی رسول الله بیان کړی د خبره چې بدر کې بسوک مری او د تاسو یو نه خبر او دا د علی السلام پیشنګوئی یو مخکې پیشنګوئی کړو او په مسلم شریف کې روایت د حضرت انس یو روایت دی چې د شپې نبی رسول الله مبارک راځي او موږ یې ځان سره یو څو کسان روان کو اولاد کې او سیوي هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله مصرع زيد پریوته دوته هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله هذا فلان کې د پریوته دی حساب له ان شاء الله هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله یو قسم به رښتو او دا غزه به اولاد وي قسم د الله فزاد چې نبی رسول الله د چا نوم سره په کوم له علاج قول دي وی دا هغه زین لږ مخکې رسول نو مخل تکم لپاره دا یو غټه پیشنګوئی ده نو امام بخاری رحمت الله علیه دا د علیه السلام یو معجزه ده او هغه ته اشاره کوي ذکر د نبی رسول الله من هغه شاګرا ضافت ذکر فاعل دی یو خلل مرداری کی باب په بدر او دا به ان شاء الله د تراشی اصل کې بدر د شوینوم دی بدر د جانم دی د شوینوم دی بدر لکه دا شی دی خو دغه ول ورکه یو دغه ول ورکه څنګه ورکه نو بهر کې په دا دیواله ما کوي مشهور یا رسول الله اوله کې نه کنه د دې نه خطرناک چې د دوزخ کې به مچانه میګوري دا حقیقت ده نه یختی په ګرمو کې خوان نه کوي یخو کې او غوزار غوپه په دې ورکړه کړه ابدا هم کولو عمل مچ په ګرمو کې پریوزي نو غوپه باندې ورکړي وی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر فیض الباری سرورم جیل کی گئی شاہ صاحب بابا جی زمون دریو اب علامہ شمسدہ افغانی سے بیماروں کے ریپورٹ بلاک کے داخل آدھا بابا جی دے کہ افغانی سے تپوس دے رہا ہے یہ تپوس سے سنگ لاڑو اگر من سے چھ واقع ہوگا بابا جی سے کم پیارے ہو جائے قیمت پڑے گا ماں تیرا بچی بات پڑے گا افغانی سے بولے بند کھولو حادث کے دے دې کو جوړه ولا ورکا بابا جی زموږ ته حضرت فیض الباری کې شاه صاحب لیکلي دي چې الا الشاعر فانه لا يضره الا شر شعر کې دې وقاور په باندې کې ویلي شي هغه پورا
دغه کې کې ویل شي ګرم شي را یقین په خدای او شاته دا او استاد په کوي ها څنګه باري لري تاسو کې جوړه مونږه ده نو یو یو تلوي بدر نو هغه د امیه یا دام غټ مچو امیه غټ مچو مچ نو دا یو نو بدر اصل کې د سړی نو مو د سړی د سړی او کوی جوړ کال تا عربو کې کویان ډېر کم دي د مدینه منوره او د مکه مکرمه پر ډېر کم کویان راځي چې کوم کوی جوړ کا نو بیا هغه کوی د پاره بدر نو مو ګرځي نو دا هغه کوی نه غیر چا پیره چې کما دا او ټول علاقه ته بدر نوې بازار دې پکې مارکیټ دې پکې چوک دې اوسم په روزه کې راځي او مقبره موجوده را جمعه تفصيلات التسليم الارشاد وبه قال حدثنا احمد بن عثمان رواه حالات الجواد الديني قال حدثنا في المكتبه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف نقل الى فلارنا يوسف او يوسف ابو اسحاق ابراهيم بن كريخه يوسف لا هذا ابراهيم بن يوسف او يوسف ابن ابي اسحاق يعني كده او ده ابو اسحاق السبيعي وي امام قال حدثنا ابو اسحاق حدثني عمرو بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود حدث ابيان في سعد بن معاذ وذا براج سعد بن معاذ اوس قبيله سردار سعد بن معاذ او ذا حضرت قبيله سردار سعد بن عباده لقدان في في خبر ثاني سعد بن معاذ دا تاجر غټ تاجر او په مکه مکرمه کې غټ کافر امیه بن خلف ام غټ تاجر د دوه یو سره دوستانه نو چې کله با سعد بن معاذ مال مکه مکرمه ته راو نو په مکه مکرمه کې د امیه منډه و تجارتي منډه و البته مال کې خو د بوله خلاص شریکواله مسلم دي او چې امیه به تجارتي مال مدینه منوره ته راوړو نو په مدینه کې د سعد بن معاذ د منډه و ځان له قانون او ځان له دې تجارتي نو البته مال سره یو بل سره دوستانو تاجرانو او کچرت سعد با په دې لار تیرېده طائف ته یا بل پابته نو دې امیه سره شپې کو یا بیت الله لبر ثواب ته کو سره ورته دوست او تاجر او کچرت امیه به شام ته نو مدینه خوا کې به تیرېده یا یمن ته به ځل به مدینه ته نو د امیه د سعد سره به تعلقات کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړ نو سعد بن معاذ مسلمان شو نو دې دا غزړې طریقې مطابق راغی مکه مکرمه ته چلا چلال بکم ثواب بمکم او زمان دوست امیہ ابن خلف هغه سره شپې مکم د حالاتونو خبر شو چې دې څنګه مدینه مکه مکرمه ته راغی دې مسلمان دې او دې د انصار ته د مکه خلف وسدي چې تاسو زموږ دښمنانو د امن ورکړي نو مې ورته پیجان ته زما روري مرګري مې او تاسو خبره ده چې تاسو زموږ دښمنانو له مسلمانانو لپاره ورکړي تاسو خپل مدد تاسو خپل زموږ خپل واهل مکه د درې وستدي او بالخصوص ابو جهل خو د بالکل تاویږي په تاونه او تڼيږي نو تاسو کار وکړو چې هغه نه بزان ساتي نو سعد بن معاذ په دې کوی چې د دشمن له امن ورکړه نه ورکړه او باندې مطمئنو چې عربو کې بچا له امن ورکړه هغه ته بچا څه نشوي نو دې د امیه سره چې هغه تغږ نشو کولی امیه خو له سردار نه مکه په سردارانو کې نو ورته وی دا چې وو چې غرمه به وضو ځکه عموما د غرمه مکه کې ګرمي ډېرې خلک ودي نو غرمه به وضو څوک بني نو تابانه طواف وکړه بیا به راوړل مدینه ته وروسته مې ډېر خلا چې څنګه دې د غرمه اوست او طواف لدی نو او مقف الاسلام ابو جهل ولا مخلا ولا اجي چا دې رېدل او مقف ولا مخلا ولا دې دا ری واقعات ذکر کړي عن سعد بن معاذ سيد الأوس فإنه قال دعوه كان صديقا لأمية ذاني غايب فرسك ويجي فخبرا إنه قال يوم الخطيب لنفسها إنه كان صديقا اسم بها إشكال نفسها أو إنه قال لسعد بن معاذ كاتلا خبر كردا عبد الله بن مسعود إذا صديق داني غايب فرسك طریقا دوستو په زمانہ د جاهلیت کې د امیہ ابن خلف سره د امیہ کني ابو سفیان دا وکانه امیہ اذا فتح په مدینه منوره
یعنی بل خوا بتو د مدینه خوا کې به تیرېده یا مر الى المدینه یو حرفیه د معنا مستعملېږي نزل امام مکه د فساد ابن معاذ باندې نزل نزول کوزیدل معنا نه کوا د نزیل یو معنا ملمتیا د نزیل ملمت وي نزیل څه ته ویل کېږي ملمت یو فساد ابن معاذ وقال تعالی اذا مر بمکه الى مکه یا بقرب مکه طائف وغيرها تنزل بمکه د بکر امیہ باندې فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه من مهاجر انطلق على صعب المعتمر تزور معمول متقى مطابقا فعلى قول الإنسان في عمرة وكيل فنزل من المسجد أمية بمكة أي في مكة فقال نبوذ إسعد بن معاذ أمية انظر لي ساعة خلوة قال أقول ساعة خلوة سبقني ولي ذكا في أسدام أهل مكة منتغوصة لماذا تفرون نوي يري بسلوا ذا مسلمانان وذا مدينة ذا أنصار وكراغاون وما نبي حمزي كولي ساري بيترا تختاول أولي الخصور لعلي لي دفارا أن أتوب لتواب بيت الله كما فخرج نخروجكم أمية به برسات قريبا من نصف الناس للدين نصف النهار تا قريبا للدين تقريبا چمسي وای لکه عرب عموما مکه په کلی کې په علاقه کې ګرمي ډیره زیاته دې وخت بار نه لوري فلقي ملاقي دوار سره ابو جهل جبريل فقال ابو جهل يا ابا صفوان دا كنيه دا ابي بن خلف تا أمية بن خلف تا من هذا ما كذا ذكر سوتي في جند وأنت تقول كي فقال أمية ورثي هذا صعد في جنده لقد أخو تاجرانه يوم تعلقات فقالوا أبو جهل أو ألا أراك آيات من امثال تطوف بالشكر لگے فمكة تطوف مانا لغيو بالشكر لگے یا تطوفنا مراد اختلاحی مانا وجه طواف بیت اللہ کے ولا مانا کولی شکا تطوف مانا لغيو بالشكر لگے او تطوف مانا طواف بیت اللہ کے فمكة آمنا بغما على كونك آمنا بغما استر تسرنكتا او تعالی بغم نه د پکار ولی وقد اویتم لیکن اس مقدر کا اس قد اویتم تاسو ټکانه ورکړی د الصبات ربی دین لرا صبات جمع د صواب اوندا او صوابی معنا بی دین اصل کې صبوا میلان تا وای عربی صبا یسبو صبوا میلان تا ماشوم صوابی ته صوابی ولی وای دغه ارچا ته میلان کوي نو صوابی ته صوابی ځکه وای د خپل پلان د دین نه بل دین ته میلان وکړه قرآن حکیم کتنا حاجی اصبو الیہن کم دے کے سورت یوسف کے دیکھا نا کم دے کے دے ترنا آیت رہتا ہوا ہے اصبو الیہن واکم من الجاہلی مخی گورے مضبوط دا زمانے تلک حافظ ہے کنا تنگ حافظ ہے او ورطوے جی دینا مخی وائی درتے نشتے ہوئے رست وائی درتے بھی نشتے نو اسبو الیہن مانا امیل الیہن نو سوابی میلان تاوی نو تاسو ٹکانا ورکڑی دے دیمو ورکڑی دے الصبات آغا بیدی نو لرا مسلمانا ہے وزعمتم تاسو دا باطل خیال دے زعم قول حقتم قول باطلتم وی زونتم وی تاسو باطل خیال دے کہ انکم تنصرونهم مدد بوزرکوی ورسعینونهم نو تاسو معونت یومانا دا اما خبر دا تاسو بیغمت کردے سبب دا دی موجود دی چې درا گیر کر او دی ډبو ما ولی ځکه زمون دشمن لمو امن ورکړی دی او چې دا وی نصرت او مدد کوي نصرت مدد زمون مقابله کې وکوي موږ سره جنگ وکوي دا غي نصرت خدا چې موږ سره جنگ وکوي موږ سره مقابله وکوي او دلته بیغمت کردی اما خبردار والله قسم الله لولا انك مع ابي صفوان بن صفوان اميه سره نوي ما رجعت الى اهلك سالما فبنوي واپس خپل اهل تبيغما على كونك سالما اصب يا وجله او يا بم زخمي کول ولې زموږ دشمن له امن ور کړی دی راته مضبوط کو هغه سره امداد وکړي امداد چې زموږ مقابله کې موږ جنگ کوي فقال له سعد اخذ تر کوټه سړینو اقول له سړیو دی ولې قوم خاوند دی ورفع کو حالیه دی په دې حال کې چې پورته یک आवाज پل په ابو جهل باندې आवाज پیرا پورته کا سعد دمکی غم ور کوي څنګه د دم کی ورکړه چې کدر امن نوې درکړي امیہ نورو بنوي تلې هم دم کی ورکړي هغه یو لوی بهادر سړی دی یو قوم مشر دی عرب تکړه خلکو وقت قال له سعد فذات حال کې جواز به پورته کو اما خبردار والله قسم بالله لئن منعت دي کده دي منعتم هذا الذي بيت الله نا لكما وهي او ما دين ما منکی نو ټیک دا امن من انک ذو منکم تعالی ما ذا اغلار دا شامنا دا اغلار دا یمننا واشد عليك منه یا غیر سختی پتا یا غیر سختی پچا باندې تا باندې ولې سختی ما تا ګورا پتا زم منع کلمه
د بیت الله نه نو زما خدای پاک په ما سم مؤاخذه نه کوي یو دینی خبره ده دلته د تجارت ته نه راځم مکه کې څه دي تجارت نه راځم بیت الله راځم کله منع کړ نو زما خدای سم مؤاخذه نه کوي چې مال مانع موجود او ته چې شام او یمن ته د څه د پاره د عبادت د نه دي غلې لذي تجارت لذي نو کومه دروازه اغلار بند کړه خوري بس زما خو مدینه کې خپل غلم کېږي کجورم پکې کېږي او زه خو یمن تم سټیشن پتا ملاره نه ده شام ته سټیشن پتا ملاره نه ده او ته په کومه دي زما په خوا کې به دي نو زه به داسې لار در باندې بند کړم چې تیزونه به واچي بیا به څه کوې اوس د عبادت خبره خو نه ده لأمنع عنك ذ ومن كم تاغر ما ذا أغلارنا هو أشد عليك جاء فتارير سختنا منه ذي طريقنا طريق د مكين علي منه علي لك تاكي بما سمر سختنا لا غير فتا دغ سختنا طريقك يا ما هو أشد مفعول بدين بدل المنصوب رواية أو يا خبرنا مبتدا مقدر رواية هي طريقك على أهل المدينة إلى الشام يا إلى اليمن فقال له أمية خفيف غم مال جوړ جګړه جوړه شو اوس کله سعد مرګ کوم نو قوم را سره ابو جهل حرامي تو غوسکی کدا ابو جهل مرسته کوم نو خلکو چې ملمر وته یوازې پرې خاو دا څه په جنجال وړې دما هغه څه وای نو أمية وی سعد لا ترفع صوتك يا سعد چې دې پیږي کې سنا ابو بلا ګمانو کې چې دا مسلمانانو مرګ لري جوړ یا الله مکور تکوا واس خپل اسعاده على ابي الحكم ابو جهل د خپل کونی ابو الحكم د فیصلو خاون چا دراغي د علم خاون او نبی رسول الله دا د فیصلو د علم خاون نه ابو جهل د سنا پویا ما پویا خاون کدی پوی وجه ایمان وروړي ها لقب فتح الباري کې حافظ ابن حجر ذکر متقده د حواله د قوم اذا ابو جهل لقب ورته نبی الذي په مقابله کې سيد اهل الوادي ده اهل الوادي سردار دي فدا आवाज ورته کې نو سعد جلمن کې واشد استاد مېما نو باید کې ابو جهل ته خبره وکړي چې دین د ارچا جدا دي دا د ما په دین کې سړي مال یو سړي راغی امن یو غوښته ساور کې چې بیت الله راغلی ما نو توي سعد وی أمية دعنا عنك اخوتنا دعنا لريكا دا قول استعنا عنك دخل ځان دعنا عنك لريك مونږ د خپل ځان نه څه مطلب زمړه بس مونږ او شړه زه د خپل مرګري مدد دی وکا او مونږ او شړه پورې ګټه دم یو ټکی وې صعب دعنا اخواك مونږ لره د خپل ځان نه څه مطلب بس مثلا خبرې پرې دا وا مثلا تعلقات ختم کړه یا أمية او دا یو ټکی مې وره او والله قسم قال لقد سمعت مولد عليه السلام نا يقول دي فرمایلی چې انهم قاتلوا كذا صحابه بدي وجه تا خو پرې دینا تا مطالب میں دوری دی انہم قاتلوک کدا صحابہ پیغمبر دا صبار قاتلوک صحابہ وجن پریدی دا خبر وطاو کلا او یہ فبل روایت قال أمية سوی ورطا فکار دا وجو چی مرضا گپ شپ لگاوے ما بوجنی مازو فکار چی دا ویلے وکلا ضروری بے مکہ تا مکہ کی بانی ون پرٹیزن توم تے اهم قاتلی بے مکہ تا او بل کې راځي په بل روایت کې راځي په بل کې چې والله لا يكذب محمد والله لا يكذب محمد انت سمعته منه تاتي اريد لي والله لا يكذب محمد قسم فخذك درو وي ګور فورا یقین راغی اوس خبره یې رښوا چې ځنن جواب ورکا جواب نشو ورکوي به مکه قال لا ادري دا پتر ته دې ته خدای ویلي چې أمية ووجنه ففزع لذلك ويريد ذي خبر ذا وجن أمية فزعا شديدا فتحت يريد لبان دي هبت كفريد زبط معاملة خدال تختم شوا سعد لال مدينة تا ولي أغوال أمن وركو أمية كور تراغي فلما رجع جوابت أمية إلى أهل فالأهل تا وردين فتو لگي ذا أمية اعتماد بنبي السلام وكانوا قرص قال يا أم صفان فضل توسي صفية نمو خاصو في كريمة نمو او تو فاقته محدث لیکلی دی یا صفان نوره علم تر ته نه ګوري ما قال لي تاسو ما تعب افسو تو نه ګوري انت ناوري علم ما لم تر لم تعلم رؤيت ترى علم مناسب دی لازم دی ته نه کوي قال تغير ما قال لك جبل شي درته ویلي دي وایا قال زعما قال اوي أمية زعم کړی سعد لان محمد صلى الله عليه وسلم اخبره بانهم قاتليه بما وجني فقلت له بمكة ولا أدري فقال أمية والله قد تقد وتقد توي لا أخرج من مكة مكين بنوزم
د ثاني سي راځلې او زه به دې نه نو زما that is انتوب یو دا تاسو ته معلومه شو خو یېږي په خبره that is انتوب او دویم په پیغمبر هم اعتماد دې درته معلوم شو او بل یاره په څونه رااله ها نو څنګه وکړم وی ما دې کې لږه څه ده تاسو لري به کې ها دې کې لږه واقع ده سبا ورته ان شاء الله صلی الله تعالی علیه محمد و علیه وسلم الله تعالی مونږ د دوړو جهانو خیر نصیب کړي د فتنو افات او بلیات او قامت کې استاد دې د دې چې موږ ټول ته دعا کوي الله خیر او برکت ورکړي الله تاسو علم کامل نافع نصیب کړي الله موږ پریشان او افات او قامت کې استاد